السلام علیکم. زه اکثر څه داسې واقعات دي چې ما ته پته وي نو زه پې ویډیو وکړم او خلک یې ډېر خوښه کړي. په دې صوابۍ کې یو هندو ډاکټر و، ډېر زبردست انسان و. د هغه نوم و پاکچند. اوس وفات شوی دی او زه وایم که د انسانیت خدمت هغه کړي نو هغه سره به الله ډېر لوی انصاف کوي. د پاکچند ډېر زیات مریضانو او د هغه خوبي څه وه چې الله پاک هغه هندو ډاکټر لا په لاسو کې داسې شفا اچولې وه چې هر مریض به ټیک کېدو. د صوابۍ خلک به یې ډېر ښه پېژني. اوس وفات شوی یو شپږ اتلس کاله شوي، ما ته اګزیکټ پته نشته، خو دغسې خو ډېر لوی دور یې تېر کړی او 200-300 مریضان به هغه ته په لاینونو کې ناست وو. هغه به فیس اخیستو صرف 60 روپۍ او په دې باندې هغه نور ډاکټران ډېر خفه وو. هلته چې میډیکل سپیشلیسټ او نورو په هغې ورځو کې به یې 500 فیس و 1000 روپۍ به وو. دې ټول راټول شو، د پاکچند ډاکټر صاحب ته کېناسته چې یاره ستا د لاسه مونږ ډېر بدنام یو. خلک وایي پاکچند 60 روپۍ فیس لري او ته 500 او 1000 لې، نو مونږ ته ډېر مشکلات دي، ته مهرباني وکړه دا فیس دې لږ سیوا کړه. پاکچند صاحب نه کوله، خو بیا یې دا فیس سیوا کو او 50 روپۍ کو. یو هفته وشوه چې فیس یې 50 روپۍ کړی او اچانک بیا کم کو. خلک بیا حیران شو چې یار څه چلو شو، پاکچند صاحب خو فیس کم کو. پاکچند صاحب سره زه ډېر پرسنلی میلاو شوی وم، یو 10 پیرې، څه د مریض په سلسله کې، څه د بزنس سلسله کې، نو زما به ورسره ملاقات کېدو. نو هغه نه بیا م تپوس وکړو چې ډاکټر صاحب تاسو خو فیس بیا ولې 60 روپۍ کو. هغه وی په خوب کې مې مور ولیده او مور راته وی چې ستا خو په 60 روپۍ کې ګزاره کېده، مریضانو ته هم فایده وه، تا چې فیس 50 روپۍ کو نو ته څه حرام خور شوي او څه چل دې شروع کړی، زه خو درته خپل پی نه بخم. وی حقې نه ویرېدم او خپل فیس بیا 60 روپۍ کو. دا خبره زه دې پورې کومه چې په دې پاکستان کې سودخواره دي، ملاوټ واله دي، ناجایز قبضې د خلکو په ځمکو کړي دي، نور هر قسمه رذالتونو کې انوالو دي، کرپشن کې انوالو دي. د دوی دا میندې چېرته دله په خوب کې نه راځي چې خدای ظالمانو دا پی درته نه بخو، دا تاسو خو د عوام نه سرمنې وویستې. څه مو خیال دی زموږ د دې میندو او د هغې پاکچند په میند کې دا ولې دومره فرق دی؟ کمنټ پې لازمن وکړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نه ده.